سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند مسلمانانو، دا اللہ جل شانہ دا عظیم اسمانی او اخیری کتابنا چکم آیت مبارک ما ساسو دوران دی تلاوت کا اللہ جل شانہ پدغ آیت کے دا یودا سی گناہ ذکر کئی چھ داغی تعلق دا جب سرائی او داغی گناہ نمو تاسو اللہ پاک منع کئی. پدی آیت کے اللہ جل شانہ دا دغ گناہ سختی بیان کرے دا چھ دا سمر عظیمہ او سمر سخت گناہ دا او اغا گناہ دا غیبت دا زمونگ استاس و عام طور پا معاشرہ کی جے سمر مجلسوں نئی پا ہر مجلس کی غیبت کی گی او یو مجلس امدا سے نہیں جاگا دا غیبت نخالی. عوام خبری دا چه دا خواص و مجلسونا دا نیکانو مجلسونم دا غیبت نخالی نبادی کی گی او خاما خوابا کی سنا سا غیبت کی گی. عام خلق خو غیبت تا دا سرنا دا گناہ با نظر باندی گوری نا او غیبت ورطا اولو گناہ کاری نا. خو اللہ جل شانہو قرآن پاک کی چه سمر سخت الفاظ سرا دا غیبت مزمت بیان کرو دا دی بدی بیان کرو دا نو دمر بے دبلی گناہ نہیں بیان کری. اللہ جل شانہ فرمائی ولا تجسسو تاسو یو بل پسی مکے گئے دا یو بل جاسوسی مکوئی یعنی دا یو بل پٹو گناہونو پسی مل گئی چه صبرو کا دا پسی لگم دکی دا کاشتا کنشتا دے دکشتا دا یو بل گناہونا متعلاش کوئی. ولا یغتب بعضکم بعضا او اللہ فرمائی تاسو کے بعضی دا بعضی خلق غیبت مکوئی. اللہ فرمائی ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ. آیا تاسو نیو کس دا خبر خوخی چه آغا دا خپل مڑ رور غوخ اخری یعنی غیبت کول
دا خو د مړ ورور غوښه خوراک دی لکه یو سړی ورور مړ شوی او دا لګیا دی د هغه غوښه خوري نو غیبت ته قرآن پاک کې الله جل شانه د مړ ورور غوښه خوراک ویلی دی الله فرمای فکرهتموه دا د مړ ورور غوښه خوراک په تاسو هیڅ کله خوښ نه کوي دا به ډېره بده وګڼئ چا کې چې معمولی هم عقلی نو هغه دا خبره ډېره بده ګڼي چې هغه د مړ ورور غوښه وخوري نو الله پاک په قرآن پاک کې د غیبت په سخت الفاظو کې شدت او سختی بیان کړی دا او د دې هغه نحوست بیان کړی دی چې دا څومره منحوسه ګناه ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام له یو صحابي راغی او تپوس کوي اے الله پیغمبر صلی الله علیه و وسلم مل غیبت او غیبت څه شی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي ذکرک اخاک بما یکره غیبت دا دی چې د خپل مسلمان رور ذکر په داسې الفاظو کې وکي خپل مسلمان رور داسې الفاظو سره یاد کې کو چې هغه ته پته ولګي ستاد دي الفاظو نو هغه به بدو غني هغه به په خپشي یعنی پښې شاده یو مسلمان رور داسې صفت کول داسې خبره د هغه په باره کې کول چې هغه ته خبر شي نو هغه په خپکیږي او هغه بد غني دا صحابي وي اے الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان کان فيه ما اقول دا چې زویم کده هغه کې موجودي نو پیغمبر علیہ السلام ته فرمایل چې دا ته زویم دا هغه کې موجودي نو بیا خو غیبت ته هم دا خو غیبت ته ګل او کته زویم هغه کې موجود نه دا خو بهتان دی دا د غیبت نم لوی ګناه د غیبت نم خطرناک خبره ده نو باندې خلک به تا ته داسې میلاو شي چې هغه به وای چې دا خبره خو هغه ته زما خامخم کولې شم دا هغه د کوم نقصان چې زه پښې شا بیانوم دا ته زما خامخم کولې شم دا مطلب دا چې ګینه زما خامخ هغه ته دا خبره کولې شم نو کوس دا هغه په غیر موجودګي کې هغه په صدا خبره کوم نو دا غیبت نه غیبت خو ویم دیته چې ټیک ته تخنری باتوري هغه ته خبره مخامخ کولې شي خو چې دا هغه پښې شای کینو بیا غیبت دی دا خبره صحیح نه ده چې ګینه هغه ته خبره مخامخ کولې شي نو لہذا کته دا هغه پښې شاده خبره کینو دا غیبت نه هم دا غیبت تم دي ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غیبت ویل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې د شب معراج په شپه چې زبر اسمانونو ته اوخی جولې شو نو څه کسانو باندې زما تیریدل شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته شب معراج کې الله پاک ډېر عجایبات خو دلیو د ډیرو جهنميانو حالات او تخودلو د جنت حالات د جهنم حالات د اسمانونو سیل نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي التداس موشو چې زڅ کسانو باندې تیر شوم هغه کسانو د اوسپنې غټ غټ تیر نوکونو د اوسپنې نوکانی تیر او غیبه په دې نوکانو باندې د خپل مخونو خپل سینې سری کولې د سزان لګیو کله به دا مخونه سری کول کله به سینې سری کول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې ما جبريل ته ویل من هؤلاء یا جبريل دا خلق سوکتی و جبريل علیہ الصلوۃ والسلام را ته ویل
هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وجبريل لا تعویل چې دا هغه خلکو چې دنیا کې به د خلکو غوښې خوړې، یعنی غیبتونه به کول. ويقعون في أعراضهم، او د خلکو بې عزتیانې به کولې. د خلکو سره به دا معامله تر قیامته پورې جاری وي. تر قیامته پورې به دوی پر خپلو مخونو باندې لګیا او پر خپلو سینو باندې دا به د اوسپنو په نیکونو باندې ځان له پخپله سیرې کوي. نو غیبت خطرناکه ګناه ده. تر دې چې یو حدیث کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الغیبت اشد من الزنا. دا حدیث معنن بالکل صحیح دی. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې غیبت د زنا نه سخت ګناه ده، او سخت ګناه ځکه ده چې زنا دا حقوق الله کې راځي. الله دې موږ تاسو ټول د زنا نه ساتي، خو فرض کړه چې چا زنا وکړو په زنا کې واقع شو، خدا نه خواسته، او بیا دې په خپل عمل باندې خپېمانه شو، او الله پاک ته رښتونی توبه وویسته، نو الله به ورته دا عمل معاف کړي، دا ګناه به ورته معاف کړي د زنا والا. خو د غیبت والا ګناه الله په توبه باندې نه معاف کوي. دا چې د چا غیبت شوی نو د هغه نه به معافي غوښتلی شي. دا حقوق الله کې راځي، حقوق العباد کې راځي، دا د بندګانو حقوقو کې راځي. او د بنده حق تلفي چې وکړي هغه درته الله تر هغه وخته پورې نه معاف کوي چې تر څو پورې د بنده نه د هغې معافي نه غوښتي. نو غیبت یو داسې ګناه ده چې دا توبې سره الله نه معاف کوي. د دې دپاره به د هغه کس نه معافي غوښتلی شي د چا چې غیبت شوی. د دې وجه نه یو حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا غیبت والا به الله جل شانه پل صراط باندې راګیر کړي. پل صراط د جهنم د پاسه پل دی، په دې باندې به ټول خلک تیریږي چې په دې صحیح سالم واوړي اخوانو جنت ته بځي، چې تر څو پورې دا کراس کړی نه تر هغې پورې جنت ته نشي تللی. نو ګناهګاران خلک به دا نشي کراس کولی، او د دې نه لاندې جهنم دی، جهنم ته به غورځېږي. خو دا غیبتونو والا به الله پاک راایسار کړي، او دې ته به چې تاسو پل صراط باندې نشئ تېرېدی، نشئ تللی، به دلته ودرېږئ. احادیثو کې دا راځي چې د خلکو به ډېر نیک اعمال کړي، ډېر منځونه به یې کړي، ډېر زکاتونه، ډېر صدقات، ډېر روجې، خدا به دغلته راایسار شي. تاسو هغه اړه نشئ تللی. دی به وایي چې ولې مونږ هم مؤمنان یو، مسلمانان یو. دی ته به وویلی شي چې تاسو دنیا کې غیبتونه کړي چې تر څو پورې تاسو د دغه غیبتونو کفاره نه ورکړي، د دې کفاره ادا کړي نه، تر هغې پورې تاسو دې پل صراط باندې خواوښتی نه شئ، جنت ته نه شئ، دی به دلته به ایسار وي. دی به وایي چې د دې غیبت کفاره څه شی ده. دی ته به وویلی شي چې تاسو د چا چا غیبتونه کړي دي، تاسو به لاړ شئ او هغې نه به معافي وغواړئ. خو هغې درته معافي وکړه نو بیا تلی شي، کو نه یې کړې به دلته به راایسارې، سره د منځونو، سره د عبادتونو، سره د نیکو به دغلته ولاړې. تر هغه وخته پورې به جنت ته نشي تللی چې تر څو پورې دې خلکو ته معاف کړی نه. د دې وجې نه غیبت نه ځان ساتل پکار دي، دا خطرناکه ګناه ده. ربعی بن حراش رحمه الله فرمایي وایي زه یو ځل یو مجلس ته لاړم، نو هغه مجلس کې غیبت شروع، چې غیبت شروع نو زه هغه مجلس کې کېناستم، هغې نه پاڅېدم،
ما ویل چې زه یو شیبه پس به راشم او بیا به دا غیبت ختم شوی نو بیا به دې سره کښېنم چې بیا رالم نو بیا غیبت هغه شان شروع نو بیا کښېناستم بیا ترې لاړم ما ویل یو شیبه پس به بیا راشم زه بیا به دې خلکو دا خبرې ختمې کړي وایي چې په درېیم ځل باندې بیا راغلم نو بیا دا خلکو مغه شان لګیو په غیبت کې مبتلا نو بیا زما هم همت نشو د واپس تلو او زم ورسره کېناستم اول مې د غیبت یو څو جملې واورېدې او بیا پکې ما هم په خپله یو څو جملې د غیبت استعمال کړې یو څو خبرې مې پکې وکړې د غیبت چې مجلس ختم شو او زه کور ته د شپې رالم او اوده شوم نو خوب مې ولیده خوب کې یو کس راله راغی تک تور سړی دی بدرنګ بد شکله او هغه سره لاس کې یو غټه غورۍ د مجمع او په هغه مجمع کې د خنزیر غوښه پرته ده بدبویي تیزي داسې بدبویي چې لرې نه ماله د هغې نه زړه خرابېږي وایي هغه سړی ما ته مخامخ شو او رانږدې شو او دا غورۍ زما د خولې ته رانږدې که وایي دا به خوري وایي ما ورته ویل چې زه خو الحمدلله مسلمان یم او دا خو د خنزیر بدبودار غوښه ده دا به زه څنګه خورم دا زه نه خورم وایي ما ته ویل چې دا به خوري وایي ما ته انکار کوه چې دا زه نه خورم وایي هغه راونیولم په زوره باندې دا غوښه رالي او زما په دې خوله کې رامنډي ما ته د هغې هغه بدبویي او د هغې هغه بد خوند د هغې د وجې نه ماله دې خوب کې الټۍ راځي خو هغه زما دې الټو ته ګوري نه او بس ما ته همداسې دا غوښه پر یې خوله کې رانه نه باسي دا د خنزیر بدبودار غوښه را یې خوله کې رانه نه باسي همدې خرابو حالاتو کې وایي زه د خوب نه راویښ شوم او چې خوب نه راویښ شوم په خوله کې مې په پوزه کې هماغه بدبویي په خوله کې هماغه بد خوند مې محسوسه چې کوم مې خوب کې د خنزیر د غوښې لیدلی وی ما ویل ځان سره چې دا هغه د غیبت یو څو جملې دي چې ما نن استعمال کړې وي او دی فرمایي تر یو میاشته پورې به چې با ما خوراک کاو نو په خوراک کې به هغه بدبو او هغه بد خوند ما ته محسوسېده کوم چې خوب کې د هغه خنزیر د غوښې یو میاشت پورې دا د ګناهونو نحوست او بدبویي ده ګناهونه ټول بدبودار دي ټول سپیره دي او مردار دي خو موږ او تاسو ته د هغې مرداري او بدبویي ځکه نه معلومېږي چې موږ او تاسو شپه ورځ په دغه ګناهونو کې مبتلا یو نو زموږ او ستاسو طبیعت دې سره بس اموخته شوی دی چې کوم نیکان خلک دي هغې ته د ګناهونو بدبویي معلومېږي مولانا یعقوب نانوتي رحمت الله علیه فرمایي چې ما له چا دعوت وکړ زه چې هغه دعوت ځای له لاړم نو د دعوت کې چې کوم خوراک مونږ ته پیش کړی شو هغه خوراک مشتبه و یعنی د حرامو شک پکې کېده حرام نه و خو شکی حرام څیز و شکی و دغه شکی څیز چې ما وخوړل د دې د خوراک نه بعد یو میاشت پورې مسلسل به زما زړه ته د ګناهونو خیالات او سوچونه راتل او ارادې به مې ته راتلې چې دا پلان کې ګناه وکړم او دا ګناه وکړم او هغه ګناه وکړم او د دې خوراک نه مخکې ما باندې چېرته داسې چل نه و شوی خو چې دغه مشتبه خوراک مې وکړ نو بیا راته هلته سوچونه او فکرونه راتله چې راشه دا ګناه وکړه هغه ګناه وکړه وایي ما ځان سره لکې ویل چې دا دغه مشتبه خوراک هغه نحوست او سپیرتوب دی چې ما کړی تر یوې میاشتې پورې بیا زما د زړه نه دغه ارادې نه ختمېدې مطلب دا دی چې دا خو هغه مشتبه خوراک و د دې دومره خطرناک اثر دی او چې څوک ښکاره په ښکاره حرامو کې مبتلا دي هغې به ګناهونه نه کېږي او د هغې به زړه ګناهونو ته نه مایل کېږي څومره چې خوراک پاکیزه وي پاکي حلالي دومره به ستا زړه ورسره د ګناهونو نه پاکي او صفایي دا حرام سیزونه چې الله په موږ باندې منع کړي په دې کې لوی حکمت هم دا دی چې دا حرام شی سړی کله خوري دا مردار حرام سیز نو د ده ګناهونو ته بیا زړه کېږي ګناهونو طرف ته میل کېږي چې دا نه خوري نو ګناهونه به منع
بیا به ګناهونو زړه صفای عزتمند مسلمانانو غیبت انتهایی سخت گناہ ده دین ځان ساتل پکار دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې سود دومره سخت گناہ ده لکه سړی چې خپل مور سره زنا کوي سخت گناہ ده او ډیره سخت گناہ ده او پیغمبر علیہ السلام فرمایي بدترین سود دا د مسلمان سړي بی عزتی ده په سود کې د ټولو نه بدترین سود دا د مسلمان بی عزتی ده چې سړی د بل مسلمان بی عزتی کوي نو غیبت کې خو صحیح خو د بل مسلمان بی عزتی پکې کنه بل شیخ وبګی نه دا غیبت خو د بل مسلمان ور د بی عزتی په اراده باندې کولې شي چې خپل ځان خلکو ته خوشو کې او بل ورته خراب ښکار کوي چې دغه ګناګار بیکار دي او زه خسړې نو په غیبت کې د بل مسلمان ور بی عزتی او د بل مسلمان ور بی عزتی کول پیغمبر علیہ السلام فرمایي بدترین سود دی د دې وجنه مونږ او تاسو لا د غیبت نزان ساتل پکار دي او جبه کنټرول کې ساتل پکار دي جبه داسې غلطه خوځول نه دي پکار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خو اسه نه فرمایي چې چا مالا د جبه ذمہواری راکړه او د خاص اندام ذمہواری را لراکړه د دې ضمانت را لراک ازمن له الجنه نو زبدته د جنت ذمہ دار شمه د لبزه د جنت ذمہواری ورکم در پاره زه د جنت ضامن یم ځکه چې جمع باندې خطرناک ګناهونه کیږي همدغه جبل چې د سړی د خلینه په داسې خطرناک الفاظ وي چې سړی په د ایمان نه خلاصي او غته پتم نه د دې بعض الفاظ په باره کې د علماء کرامو نه تپوس کول پکاري چې د الفاظ زوی منا صحیح کې غلط دي یو سړی غلط کار کوي مثلا هغه قدرتی اتفاقی هغه ګیرم پرې خدای شیخ ته نته ګیری ته وګورو غلط کار دی ولکه ګیری خور د غلط کار حکم نه دی کړو نه پیګیره دا غلط کار کوي دا غلط الفاظ صحیح نه دي پدې کې خو یو قسم د ګیری به حرمتي او به عزتي ده او د ګیری نسبت خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته کېږي دا پیغمبر علیه السلام سنت دي نو که سړی ګیره خړای نو هغه خو ځان نه خطرناک ګناه ده داسې ګناه نه چې په یو وخت کې سړی نه جدا کیږي نه که سړی مونږ کوي ګیره خړای ده ګناه کې مبتلا دی که په سجده باندې پروت دی دغه ګناه کې مبتلا دی ګیره خړای ده دا دومره خطرناک ګناه ده که بیت الله شریف نه طواف هم کوي ګیره د خړای نو ګناه کې مبتلا لګي کله حجر اسود کې سر ورته نه کړي دی ګیره د خړای د ګناه کې مبتلا دا داسې ګناه چې په یو ټیم کې رچانه جدا کیږي نو که یو غلط کار ته څه چلو شو دا هغه ګناه خو ځان بچ ساتل چې همیشه د پاره سری پورین ختی ګیره پرې خدای الحمدلله مسلمان دی دغه خو صفت دی دا خو ځبت صفت نه چې ته ګیره ته ګوره دې کار ته ګوره ګیره ساتل خو صفت دی ته خدا غلط کار پوسې تړي دا خطرناک خبره ده یو سړی مثلا عالم دی انسان نه غلط کار ته کیږي کنه نو علماء نو څه فرشتي خو نه دي کنه ښه پس فرض کې استا په ذهن کې هغه یو غلط کار وکړه غلط نه لري غوته ته غلط ښکاری نو بیا وته دانو چې دا ګور عالم دی او دا کار د دې علم ته ګور دا خود څه دی دا خو باران کې نه چرته ته دا خو خارو تم نه رسي لہذا دا علم بی عزتی مکو علم خو هغه ته د غلط کار حکم نه کوي دا علم خو ته غلط شي پسې لګیږي تړي دا علم چې کړو دا خو ښه کار کړی دی د دې خو صفاتو کې چې عالم دی د دې ولې دغه شان ته را سړی ګوره تبلیغ وانم نه الته تبلیغونه کوي جمعات کې او دلته ګوره بار غلط کارونه کوي نو چې تبلیغ کوي دا خو ښه کار کوي د دې خو صفاتو کا دا غلط کار غیر تبلیغ هم کولای شي نو هغه ته به دانه
نو دا خبرې کول دا خطرناکې ثابتېږي. داسې خبرو باره کې سړي له پکار دی چې هغه تپوس کې مخکې استاد چې زه دا خبره کومه د دې څه حساب دی، د دې ماته څومره نقصان دی. نو دا خبرې ښه نه دي. غلط کار چې هر یو سړی کوي نو هغه غلطي، هغه غلط کار غلطي، هغه غلط کار ته غلط ووایه. د هغه غلط کار د وجې نه د هغه ښه کار ته غلط مه وایه، او د هغه غلط کار نسبت هغه ښه کار ته مه کوه چې ځکه ګوره دا چل هم کوي او دا هم کوي، لمونځ هم کوي او دلته غلط کار هم. نو لمونځ چې کوي دا خو ښه کوي، ته خو نه لمونځ کوې او نه بل څه کوې، تا نه خو ښه دی لمونځ خو کوي که نه. ته غلط کار هم کوې او لمونځ هم نه کوې، ته غلط کار هم کوې او تبلیغ هم نه کوې، ته غلط کار هم کوې او عالم هم نه. نو دا خو کم از کم څه نه ښه دی، لمونځ هم کوي، تبلیغ هم کوي، روژه هم نیسي، نیک کارونه هم کوي. که یو غلط کار ته وشو خیر دی. دا بعضې کارونه دا الفاظ چې کوم دي دا ډېر خطرناکي، په دې باندې سړی د ایمان نه خلاصېږي. دا معمولي خبرې نه وي. د دې وجې نه ژبه په کنټرول کې ساتل پکار. پیغمبر علیه السلام یو سړی راغی متي جمعه تاسو ته ویلي ویلې ای د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نجات او خلاصې په څه کې دی؟ هغه ورته ویل ژبه کنټرول کړه، امسک علیک لسانک، دا ژبه یې کنټرول کړه، دغه کې خلاصې دی. الله پاک دې موږ تاسو له دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.